اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کوونکو زه محمد اسرار د خپل پاڼې د پاره چې کندنو حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو دا وخت مونږ د اوسکۍ ادریس خان په حجره کې ناست یو او چونکې د حجرې خبره کېږي نو یو ډېره اهمه ایشو چې هغه زمونږ په سیمه کې چې کندنو د بدقسمتۍ نه داسې راغلې ده چې خلک یې بیخي د دوست پیموده او څه د حیران کړی دی او هغه دا ده چې پخوا به زمونږ د پښتنو په کورونو کې په کلو کې په رشتو کې ودونه کېدل د مشرانو په مرضۍ باندې به تاریخونه یې ښودل کېدل د جنۍ د کور مجبورو ته به هم کتل کېده د هلک د کور مجبورو ته به هم کتل کېدل بلکې زیاتره پکې داسې کېده چې که فرض که مطلب دا دی چې د چا به څه امتحان او څه مجبورۍ به وي نو د هغې د خیال به هم په رشتهدارو کې ساتلی کېدو د بدقسمتۍ نه هغه تاریخونه چې کوم دی نو شادي حالو ته تللي دي. اوس به اول چې کوم دی نو شادي حال سره خبره کې چې په کومه ورځ باندې شادي حال چې دی نو هغه وزګارو نو لکه مطلب دا دی چې د هلک او د جنۍ دواړه کورونه چې کوم دی نو هغه تاریخونه دي زمونږ ثقافت زمونږ کلچر زمونږ پښتونولي چې کوم دی نو هغه په ودونو کې شادي حالونه واخسته بلکې کویدنې هم شادي حالونو ته لاړې بلکې د نکاح رسمونه چې کوم دی نو هغه هم شادي حالونو ته لاړل. حالانکې دغه خلک چې کوم خلک شادي حالونو ته ځي نو دا چې کوم غریب خلک دوی سره په کلو کې اوسي غم خادي قبر خازا ستړي لو لور دا ولا غریب خلک کوي او ودونو ته بیا خپل چې کوم دی نو لکه نور خلک راغواړي شادي حالونو کې کوي. په دې باندې خبره کوم حلیم صاحب موږ سره ناست دی د ډان اخبار مطلب دا چې د کوز ډیر نه کار کوي بلکې بره ډیر ورسره هم دی او کېدای شي کله د ملکن ډویژن څخه ذمہ داري او د حواله نشي. بهرحال ډاکټر امجد صاحب چې کوم دی زموږ محفل ته راغلی دی او فزیوتراپسټ دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي او زموږ مظهر حسین خان دی زما سره ملګری راغلی دی. ادریس خان په خپله چې کوم دی نو ولاړ دی دلته موږ سره یو خپل مشر بل راغوښتلی دی هلکه شاه امان امیر صاحب او چې د امیر صاحب په ټولنو کې کېدای شي دې هم تبلیغ خبره وکړي چې لکه مطلب داسې روزې لمانځئ دغه به وروسته خبره کوم خو علیم صاحب ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ ودونه او کویدنې او نکاحونه دا د شادي حالونو محتاج دي. او اوس په دې روژه کې ما تپوس کړی په 15 تاریخ باندې یو ملګری د هغې مطلب دا دی چې واده و او هغه وایي چې په شادي حال کې به څه پوزیشن یې کړی وخت دا روټۍ پکې مو ورکړي نو په 15 مارچ باندې تپوس کوم او وایي چې د 8 مئی پورې چې کوم دی مطلب دا دی چې ټایم نشته او څه کارونه خو پکې اوس داسې راځي چې د ماښامې خلک غواړي او بیا به یو وخت داسې راشي چې کېدای شي چې په 12 بجې به وایي بایي لکه تا ته وزګارېږي. نو تاسو یې په دې حواله باندې اول خو د پښتنو چې کوم ودونه کلیوال په هغې باندې خبره وکړو. زه ډېره مننه اسرار خان خو اول یو وضاحت لازمي کول غواړم چې هسې نه د شادي حال والا کوم چې مالکان دي چې د هغوی دا فکر پیدا شي چې یاره زموږ خلاف ګنې څه سازش روان دی نو داسې هېڅ خبره نشته دی خو چونکې دا نننۍ غونډه زموږ په حجره باندې ده نو لږ په دغه حواله باندې به دغه وکړو چې یاره د پښتون کلتور چې کوم دی کلچر او پښتون څخه خپل کلچر خوند کوي نو شادي حالو موږ بالکل خلاف نه یو چې ګنې شادي حال یا بند شي او یا د هغې روزګار خراب شي. خو کوم څنګه چې اسرار خان خبره وکړله د شادي حال په واده کې او د کور په حجرې په واده کې ډېر زیات فرق دی. عام طور باندې په کورونو کې او یا په ډاګو چې کوم ودونه کېږي نو په هغې کې یو خو چې د هغه د واده د کور کم خلک وي نو هغه والنټیر رضاکارانه طور خدمت کوي د سهار نه واله تر د ماښامه پورې نو یو خو هغه د خدمت او ټول بالکل بل څنګه چې دوی خبره وکړله نو شادي حال کې چې پروګرام کېږي نو هغې له سلیکټډ خلک ځي هغې ته زمونږ خویندې میندې چې کومې عام چې په د ودونو د راغونډېدو د هغوی دپاره یو اپارچونټي به وه د ګیټ ټوګیدر د زنانو نو هغه زنانه نشي تللی شادي حالو ته نو د هغې په ځای باندې که فرض که په کورونو کې ودونه کېږي نو د خوا و شا رشته دارې زنانه او یا د ګاونډ زنانه غریبانان چې کم دي هغه ټول په ودونو کې شرکت کولی شي. نو یو دغه خبر دویمه د اهمه خبره دا تاسو وکړله اوس موږ ته هم یو کارډ راغلی دی نو هغه ماسوتن واده دی نو اوس زه حیران دی یم چې کېدای شي چې هغه دغه شادي حال شیډول داسې
چې هغه د ورځې هغه بند دي نو هغوی ته به وزګار ټیم نه نو چې ماسخوتن واده کېږي او د دې چې ماښام کې خو لکه تاسو ټایم درکولی شو نه کې لکه دا یو پیشنټ جوړ شوی دی مونږ ته افسوس په دې دی چې لکه د شادي حال نارمل چې کومه روټۍ ده د عام مینو سره د 1300 نه شروع کېږي بیا چې څومره مینو چې کوم دی نو لکه ایډوانس ته ځي نو پر هیډ چې کوم دی نو هغه تقریبا د 2200 پورې چې کوم دی نو لکه پکې هم دلته زموږ لوکل چې کوم شادي حالونه دي هغه راځي خو لکه هغه عام د کلي سره چې کوم دی نن سبا ګوره څومره ګراني د تیل دي نو چې دغه واده له ځي لکه زما د کلي نه چې یو سړی ځي نو کم از کم د 1000 روپو مطلب د هغه پټرول سي یا د 1000 روپۍ پټرول خرچ ده د قربانه بیا 2200 روپۍ یا مطلب د 1600 روپۍ یا 1700 روپۍ داسې شي دا سړی هر سړی دا وایي چې ډوډۍ کور نه کوم زه اسرار خان تاسو خبره کوي خو زما زه ورته په بل یو نظر ګورم چې دغه طبقاتي نظام دی شادي حال کې خلک هغه پروګرامونه کوي چې دولتمند دي او امیران دي او هغې د عام معاشرې نه لکه ځان کټ اپ ګڼي او لکه هغه خپل سټیټس او د پیشن یو قسم پیشن په تور باندې هم خلک دغه کوي نو زه په خپل نه خوښوم چې شادي حال کې د پروګرام یو هغې په ځای چې په حجرو کې او په کلو کې نو هغه ډېر زیات خوند کوي دا وخت سره زموږ ملګری ډاکټر اجل صاحب چې کوم دی نو هغه راغلی دی او دلته چې موږ سره په دې محفل کې موږ کوم ناست نداړي نه هم په دې باندې آرام واخلو چې یاره ودونه چې کوم دی دا په شادي حالو کې ښه دي او که نه د کلي هغه خلک چې هغه انتهایي بېوسه غریبانان دي او دغه ودونو ته به خوشحالېدل په کلیو کې ښه دي چې هغه خلک هم روټۍ وخوري چنچڼې هم وخوري او مطلب دا دی چې د کلي خلک هم خوشحاله شي امجد صاحب تاسو څه وایئ په دې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو خو ډېر په ډیټیل سره خبرو وکړله حجره د پښتنو د ثقافت یو علامت ګڼلی شي په ټوله دنیا کې که هغه افغانستان دی که پاکستان دی سپیشلی خو د بده مرغه چې د نن سبا د حجرې هغه کم روایت چې دی هغه په آخري سلګو باندې دي او دا خبره پکار ده چې دا مطلب په دې باندې زور ورکړی شي داسې پروګرامونه ارینج شي چې د پښتنو چې کم کلچر دی خصوصا حجره ده یا دوباره ژوندی شي او کم نوی نسل چې را روان دی هغه ته د حجرې په باره کې کم از کم لږ انفارمیشن ضرور پکار ده چې هغه ته وي دویمه را روان وخت داسې دی چې ټول پروګرامونه په شادي حالو کې او د چا چې وس رسي نو بس هماغه کس په واده ته ځي او چې کوم غریب خلک دی هغه به د دې ودونو نه هغه محرومه کېږي زما خپل پوینټ آف ویو دا دی چې حجره کې او کور کلي کې روټۍ ورکول ودونه کول دا ډېر ښه دي بنسبت هغه چې سړی حجرې ته ځي چې کوم هلته کې ارټیفیشل خوراکونه وي هغه صحت لپاره هم ښه نه دي او باقي د خلکو ته تکلیف پکې زیات میلاویږي بنسبت دې د خلکو ته اساني راشي ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېر زبردست ویو پکې راغی او دا هغه خلکو نمایندګي وشوه چې کوم په خلکو کلیو کې چې کوم دی نو غریبان دي نظر حسین خانه ته څه وایې مړه لکه موږ ته دا څه خبره خو پکې وکړې خیر امیر صاحب له ووځو تا نو څه خبره ونه کړه بس تا کوم چې تاسو وکړو هغه شادي حالونه ورنه یېرېږي که نه نه مو شادي حال دا به دغه دی دا ځواب دلته خو په ډیټیل باندې خبرې وشو زه به دونه ووایم چې یاره د پښتو کم کلچر باندې تاسو خبره وکړه نو دا یو ښه میسیج دی یو ښه میسیج فارورډ کول دي په دې وجه باندې چې کوم دی نو موږ وګورو په کور کلي چارپیچل کې زیاتتر چې کوم دی نو غریبانان خلک دی نو هغه چې دی نو شادي حال ته نشي تللی په دې وجه باندې چې هغو بله دا چې دا کم دغه خلک یي هغو ودونه کوي خو هغو غریبانان ته پکې وینا نه کوي نو نن چې تاسو ګورئ نو په قبر خزه کې چې زیاتتر تاسو ګورئ نو غریبانان پکې نو کله چې کله په شادي حال کې تاسو بالکل نو غریبانان چې زیات تر دي نو هغه د دې نه بیا اوټي نو په دې باندې زه دا یو ښکلی میسیج دی په کار دی چې شادي حالو کې څه ودونه کېږي نو بیا په کار چې غریبانان ته پکې هم وینا کوي او په کور کلي کې چې دا په کور کلي کې چې کوم دی نو په کور کلي کې چې کوم دی زیاتتر دا دغه وشي په کور کلي کې چې کوم دی زیاتتر دا ماحول جوړ شي نو دا ډېره ښه خبره او په کار نو بس دغه خبره هم به بنیادي طور راووته چې په کار دا ده چې بیا دغه غریبانانو ته مطلب دا دی چې د ګاډي ګڼ ورله کوي چې سړی 30 35 40 लाख روپۍ چې کوم دی په ودونو خرڅ کوي په روټۍ باندې نو د کلي دغه مطلب دا دی چې سل یو نیم سل غریبانانو نه په کار ده چې بیا د ګاډي بندوبست وشي هغو ته ګاډي چې کوم دی نو لکه ورکړی شي هغه واده له ویې وړی شي او واپس خپل کلي ته چې کوم دی نو هغه راورسولی شي بیا دا چې په شادي حال کې رزق چې کوم دی د هغې ډېر زیات توهین کېږي
ضایع کېږي خرابېږي نو هغه هم پکار ده چې راغونډ شي هغه شادي حال ولا ته پاتې نه شي او راشي په کلي کې خپلو غریبانو باندې وویشلی شي موږ سره یو بل مشر ناست دی مشره ته خو هم لکه د خپل تجربې په بنیاد باندې خبره وکړه تاسو وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د خپلې تجربې مطابق دا خبره کوم چې پخوا چې کوم زموږ د خلکو د یو بل سره دا مینه محبت و نو دا په دې وجه باندې و چې یاره دا خلک به د یو بل سره په غم ښادۍ کې یو بل سره میلاوېده ناسته ولاړه به د یو بل نه به تپوسونه هر څه کول اوس خو مسله داسې راغلې ده چې یاره یو عام خلکو سره د کمزورو خلکو سره یا د غریبي طبقو سره پیسې راشي نو هغو لکه هغه خپل مشرانو هغه دستور او هغه پښتو او هغه عزت او هغه د یو بل ناستې پاستې هغه شی پرېږدي خو چې راشه زه لینډ بار به ختم کړم او چېرته نن سبا هغه ټکه ټوکه خرچې پسې هم ډبل وشي او د علاقې او د کلي د ماحول خو داسې چېرې د شتري رشتهدارانې بې خاص کلیوالۍ غریبي په دې کې مالدار مي هر څه مي او ټول رشتهداران راشي هغې ته دا خبره وکړه چې یاره اوس په شادي حال کې خوراک کول دا د هر چا کار نه زموږ خلک داسې په دې علاقې ټول تعلیم یافته دی اوس خلاصه نه څه ګزاره وکړي نو بس انسان سره خو بوډاګان سه او خو دې خوشحالۍ ته خوشحاله چې یاره زه لاړم او کېناستم او خاص کر یا زنانه بوډایګانې شوې میندې شوې خویندې شوې نو زموږ چې کوم دستور دی نو هغه خوا ته نه شي کېدی هغه خوا ته چې لاړی او بس که په ګینټه کې دې پارېږی او که په نیمه کې د هغې نه بیا کېناستې وروسته نه شي او خپله خرچه هم ډېره زیاته وکړي او هغه سیسټم هم ټول ګډوډي او خوراک هم زموږ خلک خو مونږ غریب خلک یې مونږ داسې دغه خو نه یو چې یاره مونږ بار ملکونو کې پاتې شوي یا داسې غټ تعلیمات یا داسې غټ محکم پروګرامونه کړي یا داسې ناست پاسي په یو ځایونو کې خو چېرته یو ورځ وي هغه غریب دی دا نو ژر څنګه به کښېنم څنګه به نه کښېنم او د خپل علاقې کلي او تلی نه شي او پیسو مسله یې د غریبۍ تلو خبره یې چې یاره یو سړی به نن سبا چې خپل ګاډی نه پردی ګاډی کوي نو په 200-300 روپۍ خو ګاډی نه کېږي بیا پسې مطلب دی چې دا ټیم ضایع کول او دا څه نو بس الله دې رحم وکړي او الله پاک داسې خبره چې سړی دا کم راتلونکی نسل چې دی نو چې دا فرض کړه مشران چې دا په خبرو باندې پوهېږي په طریقه باندې چې دا زموږ دستور دا او دا خو نو دې سره به هر څه ماشاءالله چې وینا کېږي نو کنټرول کېږي او چې داسې نه کېږي نو بیا خو به ټول هر څه یې دیږي بیا پکې دویمه خبره پکې دا ده چې غریب سړی به په شادي حال کې واده هم نه شي کولی هغه به هم خفه کېږي که نه نور خو د کلي واته هغې راځي یا تکلیف او سوچ او فکرونه د خلکو راځي که نه نو بس الله ډېره مننه په دې کلي کې چې واده کېږي نو مخکې په یو چارو او په یو باندې کې د وده ډېره مننه کتونکو تاسو وکړل چې زموږ سره کوم اویلیبل څه کوم اویلیبل خلکو هغې د دې خبرې دغه وکړو لکه دا یې ونه وایي چې شادي حال خلک نه زیات هلته ودونه نه کوي خو د ټولو نه اهم چې کومه خبره مخکې ته راغله هغه دا راغله چې د کلي د هغه غریب خیال هم ساتل پکار دي چې کوم سړی زما په قبر کې زما په اشر کې زما په لو کې زما په غوبل کې زما د لارې کوڅې په تکلیف کې چې کوم دی نو زما سره ملګری پکار دی چې دغه نمایندګي وشي نو که څوک په شادي حال کې واده کوي نو بیا دغه خلکو د ګاډي هم کم پکار دی چې دغه خپل کلي نه ویوړی شي په هغه واده کې شامل شي او واپس چې کوم دی هغه خپل کلي ته راوړی شي ډېره مننه ډېره مهرباني کوشش کوو چې موږ په داسې سلسله چې کوم مزید هم جاري ساتو په دې موضوع باندې چې کومه خبره مخکې ته راغله تاسو واورېده دا زموږ کوشش دی چې خلک به اوس چې کوم دی انتهایي کوشش کوي چې دا خلکو نمایندګي وکړي کوم چې د کلي عام خلک او ولس ته اجازه راکړئ د الله په امان